انصارو او صحابه کرامو تا بشارت ذکر کئی د جنت او د خپل رضا چې صحابه کرامو نزو رضا شوی ما او ما اغي د پاره جنتونه تیار کړی دي او ور سره دا هم ذکر کئی چې کمو کسانو د صحابه کرامو تابعداري کړی وي په خالص او په سچ باندې نو اغي د پاره هم د جنت زیره دی او خوشخبری ده د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې صحابه کرام ټول مغفور دي انبیاء کرام ټول معصوم دي د ګناه نه پاک دي صحابه کرام ټول مغفور دي معنی دا صحابه کرامو نه ګناه شوی دا خو الله هغه بخلی دي مغفور دي ټول صحابه کرام د ګناه نه پاک نه دي بعضو نه به ګناه شوی خو الله بخلی دي او انبیاء کرام معصوم دی د گنانا قبل النبوت او بعد النبوت انبیاء نه گناه ند شوی نو دی آیات مبارکه کی رب العالمین د صحابه کرام شان بیانی چی رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ راضی شوی دی د دوین او دی رضا شوی دی د اللہ دا لوی اعلان دے او اعد لهم جنات اللہ تبارک و تعالی تیار کری دی دید پار جنتنا روایاتو کے رازی حمید ابن زیاد اغوائی چما یورز دا محمد ابن کعب نتپوسو کو چې تما ته خبر نه راکوي په باره د اصحابه کرامو د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی په منځ کې کم جنګونه او فتنې راغلي وي هغې باره کې ما ته خبر نه راکوي نوی هغوی راته وفرمیل چې الله ټولو ته بخښنه کړې ده او د ټولو دپاره یې په خپل کتاب قرآن کریم کې جنت واجب کړی دی او دا لاسکی نو ټولو د پاره جنت واجب کړی دی نو ته بیا د هغې په منځ کې د پیتنو او د پیتنو د جنګونو تپوس ولې کوي چې الله بخلی دی او الله هغې د پاره خپل کتاب کې جنت واجب کړی دی وی ما ورته وویل چې دا په کوم ځای کې دي چې الله په کتاب قرآن کریم کې صحابه کرامو د پاره جنت واجب کړی دی وی هغې راته وفرمیل چې سبحان الله ته دا آیات نه لولې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وی چې دا آیات نه لولې الله ولا د خپل رضای اعلان هم کړی دی او الله ورله جنت هم واجب کړی دی او د نورو خلقو د پاره یو شرط لګولی دی چې هغې د پاره هم جنت دی خو وی چې د هغې د پاره یو شرط دی هغه شرط دا دی چې دی د صحابه کرامو اتباع وکړي په صحیح طریقې سره او په خالص نیت سره نو دیلم الله جنت واجب کړی دی نو صحابه کرام حدیث مبارک کے رازی دا پا مخ د ځمکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نپس دا بہترین مخلوق نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمائل وی صحابو تا کنزل مکوئی وی تاسو وی کد احد دا غر عمرہ سونا د الله پلار کې ورکي لکه وس یو سړی
د احد د غر عمر سره زر د الله په لار کې ورکی، نوې صحابه کرامو چې یو مد صدقه کړي د هغې ته نه رسي. مد د هغې وخت پیمانه وه، یو مد یا نیم مد. لکه نن سبا زمونږ تول چلیږي کیلو نیم کیلو مثلا. مطلب دا شو چې کو تاسو سره زر د احد د غر عمره ورکئ او یو صحابي یو کیلو یا نیم کیلو صدقه کړي د نو ستاسو هغه صدقه هغې ته نه رسي. دا یو شان دی چې الله صحابه له ورکړی د صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. امام الانبیاء لیدلی و، هغه سره په یو تالی خوراک کړی و، په هغه خپل سرونه قربان کړي وو. نو که دا ټول اولیاء را جمع شي، خو یو صحابي چې جهاد لته او د اس د خپې نه یې دوړه ختې د هغې دوړې تم نشي رسېدلی. دا الله یو شان ورکړی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی که تاسو څوک ولید چې صحابو ته یې کنزل کول، نو تاسو ورته داسې وایئ لعنت الله علی شرکم، الله دې لعنت راولیږي ستاسو په دې بد حالت، په دې بده وینا، په تاسو دې د الله د طرف نه لعنت چې وم ولیده چې صحابو ته یې کنزل کول. صحابه ډېر بهترین مخلوق تیر شوی دی او صحابه کرام مونږ د پاره معیار حق دی. مونږ به خپل وضع قطع د صحابو سره برابرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو ورځ فضیلت د صحابه کرامو بیان کو. ترمذی شریف روایت نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی نه برسیږي ور هغه چاته هغې مسلمان ته رآني چې هغه لیدلی دی ما لره. کم مسلمان چې زه لیدلیم هغه به اور نه مسکئ. مسلمان چې لکه لیدیم یم او په می ایمان هم راوړی، په حالت د ایمان کې د دنیا نم تلی، کافر تینه مستثنا دی. نو وی نه به مسکئ اور هغې مسلمان لره چې هغه زه لیدلی یم، او هغه مسلمان به هم اور نه مسکئ چې هغه کس لیدلی دی چې هغه زه لیدلی. مطلب دا صحابه چې چا لیدلی دی، صحابه چې وی چا لیدلی دي که نه او مسلمانی، نو هغه به هم اور نه مسکئ. دومره فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو بیان کو. الله یو شان ورکړی. حدیث مبارک کې راځي، صحابی روایت نقل کی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد غر ته وختو. ورسره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ. دا درې واړه ورسره وی احد غر وسنډېدو. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولدیسی گزار را پریخود وی اثبت احد، احد ودریگا. احد غر توی ادریگا تولی سنڈیگی فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. پتا خو یو نبی دا اللہ ولاړ دے، یو در باندی صدیق ولاړ دے، دو در باندی شہیدان ولاړ دی. تولی سنڈیگی دا احد غر پا زی باندی ادرید. رب العالمین صحابو له یو شان ورکړیو. اغا شان د الله د طرف نو چې هغه هغې ته حاصل شوی و، هغه نن بل چاته نه حاصلیږي، هغه په ډیر عبادت نه حاصلیږي، هغه په ډیرو منځونو نه حاصلیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی اول به قیامت میدان محشر چې اولګي اول به زه د قبر نه راپاسم، بیا ابو بکر صدیق، بیا عمر فاروق رضی الله عنهما. دی دواړه به ما سره وی مونږ به جنت البقیع ته ورشو، مخامخ چې کومه مقبره ده هغه مړي به م راپاسي، هغه به مونږ سره جمع شي. بیا به مونږ انتظار کوو د مکه کې چې کوم مړي دي هغه به راشي، هغه راپاسي. نو د حرمینو په منځ کې به الله مونږ جمع کړي، هغې به د هغې طرفه مونږ د دې طرفه
او الله به د حرمینو په منځ کې مونږ جمع کی ټول مونږ به هغې ته انتظار کو نو قیامت کې به هم زه اول راپاسم په ورځ د محشر بیا به ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما دا راپاسی او بیا به د جنت البقی صحابه کرام راپاسی په میدان محشر کې هم د تبوک مقوله که دا اوس چې کوم دلته د آیاتونه شروع د تبوک د غزا په باره کې و چې کوم ترې نه پاتې شوي د تبوک موقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم تیارې کو د تبوک د غزا دپاره وی عثمان رضی الله تعالی عنہ راغې او وی 1000 دینار دی په لستوڼي کې راغستی په لستوڼي کې 1000 دینار په لستوڼي کې راوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ورګزار کړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږې ته ورګزار کړل وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې راواغستل هغې ته کتل وی فرمایل وی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين وی 2 ځله دا کلمه وویله چې د نن نه پخوا به عثمان ته الله هیڅ نه وی هیڅ به ورته نه وی مطلب دا چې کو لکه دی نور نفلي صدقات نه کوي که نه نو د ده دپاره دا صدقه پوره ده چې صرف اپله فرض عبادتونه کوي او کو نفلي صدقات صدقې نه ورکوي نو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين عثمان چې د نن نه پخوا څه کوي رضی الله تعالی عنه وی الله به ورته هیڅ نه وی هیڅ به ورته الله نه وی نو دا زیری پی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې وورول صحابه کرامو ته وی هغه د جنتی صحابي ناست دی وی دا پوری جنتی دی صحابي وی زر عالمه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته اشاره کړې وه وی ما دسی ونیو نبی علیہ السلام ته مې وی دی یادی وی نبی علیہ السلام راته وی چې دی یادم دا جنتی صحابي دی بار بار به ورته وی عثمانه تا باندې به شهادت راځي خو ډیره ګرانه مرحله به صبر به کوي صبر به کوي ته به شهید کیږي ته زما د امت شهیدی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې په دی باندې زیری وورول حسن او حسین وی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وی دا حسن او حسین دا به د نوجوانانو سردارانی په جنت کې دا به د هغې سردارانی حسن او حسین حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم روان د یو نوسۍ په دې اوږو ناست نبی علیہ السلام روان دی نو اپلی نه ورته چا غږ وکړو وی نعم المرکبو وی ډیر ښکلي سورلي دي مونتې دا لکه د نبی علیہ السلام نوسي ته وی نعم المرکبو وی ډیره ښکلي سورلي دی نه ده مونتې څوک په اس سورلي کوي څوک په اوښ کوي وی نعم المرکبو ته په امام الانبیا په اوږو ناستې نه وی ډیر ښکلي سورلي دي مونتې نو نبی علیہ السلام ورته وی نعم الراکب هو نه یوازې مرکب نه دی ښکلی راکب هم ډېر ښکلی دی دا په ما چې سور دی نو دا هم ډېر ښکلی دی دې اوږو باندې به یې ناست و ګرځول به نو صحابه کرامو له الله یو شان ورکړی نو دې آیاتي مبارکه کې رب العالمین د صحابه کرامو شان بیانوي والسابقون الاولون اغا سبقت کونکی مخکنی والسابقون الاولون سبقت کونکی وړاندې کیدونکي مخکنی من المهاجرین والانصار کاغه د مهاجرینو نو او کو د انصارو نو خو چې صحابه ونو کو د مهاجرینو نو او کو د انصارو نو کو د ارچا نو والذین اتبعوهم ګورئ عام مومنانی ورسره ملګري کړل صحابه که مهاجرین او که انصاری دوی او والذین اتبعوهم او هغه کسان چې د دې صحابه کرامو تابعداري کړي وي باحسان په ښه طریقې سره په خلوص نیت سره
په ښه طریقې سره او په خالص نیت سره چې چام د صحابه کرامو تابعداري کړي لکه نن سبا څومره مؤمنان چې تابعداري کوي په صحیح طریقه باندې نو رضی الله عنهم راضي دی الله د دوینا ورضوا عنه او دوی راضي دي د الله نه نو اعلان وکړو الله راضي دی د دوینا او دوی راضي دي د الله نه نو صحابه کرامو د ټولو د پاره دا اعلان شو که مهاجرین دي که انصار دي او د عام خلقو د پارم شو خو اتبعوهم باحسان شرط پکې دا دی چې هغې د صحابه کرامو تابعداري کړې وي په ښه طریقې سره او په خلوص نیت سره صحابه کرامو پسې ردی بدی نه ویلي صحابه کرامو باندې طعن نه لګولی صحابه کرامو سپکاوی نه کړی نو رضی الله عنهم راضي دی الله د دوینا ورضوا عنه او دوی راضي دي د الله نه دا څومره لوی اعلان دی واعد لهم یو ټکی پکې سیکو رضی الله عنهم راضی دی الله د دوینا ورضوا عنه او دوی راضی دی د الله نه واعد لهم او تیار کړي دي الله دوی لره جنات جنتونه الله ورله جنتونه هم تیار کړي دي هم د رضای اعلان دی جنت ته تجری تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی خالدین اوسیږي به دوی فیها په دې کې ابدن همیشه ذلک الفوز العظیم او دا کامیابی ده لویا دې آیات مبارکه کې رب العالمین وایي والسابقون الاولون اغا وړاندې کیدونکي سبقت کوونکي مخکني نو د دې نه مراد څوک دي مخکني اولني نو دې کې مختلف اقوال دي بعض علما وایي چې د دې نه مراد هغه دي چې هغې د هجرت نه مخکې اسلام راوړی وي د دې نه مراد سابقون الاولون دي بعض علما وایي نه د دین مراد هغه صحابه کرام دي چې هغې دوو قبلو ته منځ کړی و کعبې ته یې هم منځ کړی او بیت المقدس ته یې هم منځ کړی نو والسابقون الاولون هغه سبقت کوونکي مخکني بعضې وایي چې نه د سابقون الاولون نه مراد هغه صحابه کرام دي چې د جنگ بدر پورې په اسلام کې داخل شوي د جنگ بدر پورې چې کم اسلام راوړی نو د سابقون الاولون نه هغه مراد دي بعض علما وایي نه د سابقون الاولون نه مراد هغه صحابه کرام دي چې د صلح حدیبیې پورې چا ایمان راوړی او بیعت الرضوان چې دی چې په هغې کې شریک شوي به هر صورت علما وایي دا سبقت وړاندېوالی چې دی دا د امور اضافیو نه دی نو معنی دا شوله چې سابقون الاولون نه مراد هغه وروستو الله د هجرت او د نصرت ذکر کړی دی نو معلومه دا شوله چې د سابقون الاولون نه مراد هغه صحابه کرام دي چې هغه وړاندې شوي دي په هجرت او په نصرت کې نو په دې کې چې کم د چا نه مخکې شوي دي نه هغې اولون شو نو دا کم چې رستو دي هغه رستني شو خو بیا هغه چې د چا نه مخکې شوي دي نو هغه هم اولون شول به هر صورت مراد تینا بعض علما وی چې دا دی هغه صحابه کرام چې هغې په هجرت او په نصرت کې د نورو نه وړاندېوالی کړی وي
نو سابقون الاولون اغی توائی فرمائی والسابقون الاولون اغا سبقت کون کی وڑاندی کی دن کی مخکنی من المہاجرین دا مہاجریننا والانصار دا انصارنا مہاجرین چچا ہجرت کڑیو انصار چچا دا مہاجرینو امداد کڑیو مقامی والذین اتبعوهم او درے مڈلا اغا کسان چی اغی تابیداری کڑی ددوی بی احسان پخطریقی سرا او پخالص نیت سرا رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ ددوینا ورضو عنہ دی راضی دی دا اللہ نا وَأَعَدَّ لَهُمْ اللہ تیار کری دی دید پارا جنات جنتنا تجری چی بہیگی بتحتها الانہارو لاندی داغین نہرنا خالدین فیہا اسیگی بدی پاغی کے ابداً ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دادا کامیابی لویا